ډېر معزز محترم مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه د پریشانو د قرضونو د فاره د غمونو د فاره تکالیفو د فاره کوم انسان چې دا وظیفه صرف سل فیرې کوي روزانه، نو که په هغه د غرونو برابر قرض ولی نه وي، هغه قرض به الله تعالی ختم کړي. که د باندې د غرونو برابر پریشانۍ غمونه ولی نه وي، الله جل شانه به ختم کی. دا داسې یو بهترینه وظیفه د محترمو او داسې پاورفل وظیفه چې یقین سره چا هم کړې ده، په اخلاص سره چا هم کړې ده، نو الله جل شانه د هغه انسان حاجت پوره کړی دی، د هغه انسان پریشانی او مشکلات ختم کړي دي. نو راځئ نن دا د پریشانو د قرضونو د خلاصي مختصر دعا بالکل اسانه په یقین سره یو که ان شاء الله مشکل او قرض به الله جل شانه د خپل خزانو نه ادا کی او تاسو له به ان شاء الله ډېر خوشحالي الله تعالی درکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز محترم او قابل قدر مسلمانان ورونو خویندو او هغه مسافر کم چې بهر هیوادونو کې بهر مسافرو کې زندگی تیروي، الله جل شانه د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددگار شي. الله تعالی د ټولو مسافرو له اوږده زندگی د صحت او عافیت والا ورکړي. محترم مسلمانانو، چې زمونږ کوم وظیفه ده د قرضونو او د پریشانو ده. ګوره قرض یو داسې څیز دی چې کله په انسان باندې قرضونه وي، دله روټۍ خوراک مزه نه ورکوي، دله خوب نه راځي، دله آرام نه راځي، د پریشان وي، د په پریشانو کې مبتلا وي چې زما دا قرضونه به څرنګه ختمیږي. او که انسان قرضونه پې نه خو نور پریشانی وته پر جون کې سکون نه، حاجات نه پوره کیږي، د نکاح مسلې وته وي، د ویزې مسلې وته وي، نور څونه مشکلات دي دا وسري وي، نو دله زندگی مزه. ګوره زندگی ډېره خوبصورته ده، زندگی خوبصورته ده، خو چې دې خوبصورته زندګۍ کې هر انسان هر دویم دریم انسان خامخا پریشان حاله، څوک د بچو د لاسه، څوک د ښځو د لاسه، څوک د قرضونو د لاسه، او څوک چې د محترمو د بیمارو د لاسه. نو دا امتحانګاه د دنیا، خو موږ به هغې سره اعمال کوو. کله چې انسان اعمال شروع کړي، نو الله تعالی په ده باندې اسانتیا بیا راولي. نن داسې عمل خیمه اسان چې تاسو باندې به قرضونه هم ختم شي او مشکلات او پریشانۍ به نه، به تاسو الله تعالی امن او خلاصۍ درکړي. وظیفه ډېره زیاته اسانه ده محترم مسلمانانو، دا به صرف 100 کرته روزانه وایي. د هر فرض مونږ نه پس 100 پیرې وای، 15 مونږونه دي، نو چې د هر فرض مونږ نه پس 100 پیرې وای، نو دا به 100 پیرې پوره شي. او کوم چې د هر فرض مونږ نه پس نشم ویلې، یو ټیم او یو وخت له تعین کوم چې هغه کې ویمه، نو بیا محترم او د مازیګر مونږ نفس دغه مازیګر ټیم چې دا بهترین وخت دی، دا کې پرشتي بدلیږي، نو لہذا دغه وخت کې به تاسو دا وظیفه وکړئ. وظیفه کما یو د محترم تاسو په سکرین باندې ان شاء الله ښکاریږي. اسانه دعا ده، کو تاسو دې څه نشئ ویل، نو ځان د سکرین شاټ وباسئ او موبایل کې ځان سره سیو کړئ. چې کله وظیفه کوئ نو موبایل راخلئ او هغې نه ځان ته لیکئ، نو ان شاء الله تاسو ته به اسانتیا وي. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. دا په حدیث مبارکو کې هم دا وظیفه راغلې ده، یعنی دا دعا او دا د ډېرو پریشانو دپاره ده، د حلال مال دپاره، د حلال روزګار دپاره، د حلال کم څیز چې حلال دی په زندګۍ کې، د هغې ټولو دپاره دا وظیفه انشاءالله ډیره بهترین او ډیره پاورفل ده. نو تاسو ته هم درخواست دی ان شاء الله چې دا وظیفه راونیسئ او روزانه د خپل قرضونو دپاره، د خپل پریشانو دپاره، د خپل بچو دپاره، د خپل خاوندانو دپاره، د خپل مشکلاتو دپاره کوئ. ان شاء الله ډیرو لږو ورځو کې به الله تعالی ستاسو قرضونه ادا کړي او داسې ځای نه به ادا کړي چې ستاسو په وهم او ګمان کې هم نه راځي. بعضې خلک وایي کم ځای نه به خلاصېږي، نو څنګه چې دا قرض وشو، نو داسې د خلاصېدو هم یو رب شته دی چې د هغه خزانو کې کمی نشته، او تعالی به الله تعالی د خزانو نه خپلو خزانو ته درکړي او ته به خپل قرض ادا کړي. لهذا دا وظیفه ان شاء الله شروع کړئ او موږ ته هم دعاګانې کوي، موږ تاسو ته دعاګانې کوو چې الله تعالی
ستاسو تمام مشکلات او پریشانۍ ختمې کړي. پرون هم مونځ کې دعا کړې وه تاسو ته، د جمعې ورځ وه، نن به هم دعاګانې کوو. تاسو موږ ته دعاګانې کوئ. موږ غایب دپاره دعاګانې الله قبلوي. نو موږ ستاسو مسلمانان یو، تاسو زموږ مسلمانان یې، لهذا یو بل ته به دعاګانې کوو، نو الله تعالی به یې قبلوي. جزاک الله.